اوس هر بنده لګوي شپې اتلس زره ریپیر بنده ولګولی خو هغه چې خالي جنکۍ سترېږي بیا هغه خرڅوي پاکوي بیا ګوډوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرونه کتونکي زه رفیع الله نن د ډمیل په خوره باندې یوه داسې کور ته راولي انتهایي محتویاتو ته خروب شو. داسې کهاني ده چې بیانول یې ډېر سخت زور غواړي. زه د ده نه یوه دوه پوښتنه درته کوم. په خپله اور وایي دا حالات یې تاسو وینئ د ګردې مریض دی ډایلاسیس یې شوي دي او پرین نوې چې لږ کې بیا څه ګزاره سټارټ کړې ده او دا ښایي چې په کاټ پروت وي او داسې وړه وړه بچیون وي چې د کیم تاسو وینئ په سکرین باندې دا بچیون درته پوتې وي او پیسې ګټل خو ډېره لرې خبره ده چې دا یې خپل علاج وکړي چې هغه ډېره قرباني وي. هر څه یوه د پوښتنې ده نه کړي دا خپل حالات دې ته بیان کړي چې د کیم حالات دی د کیم په دا زندګي شي په دا دنیا شي دا ډېر حال دا شته دي چې وېګا ته یې خوښېږي نه چې څه شی وخورو. داسې حال شته کسان چې دا یې توس په مخ پروت دی چې دا خپل بچیون ته وزنې چې ډېر ویل ماشوم ته ژړلي وي چې یاره خو دا مړی چای دو خامخا وسلول دي په دا مهنګایي دور شي. دا یې خپله یوه دوه خبرې درته وکړي یا ده په خوله چې کومه خپله خبره رسي آتو سور وایي هغه ورته ستا خپله پته ولګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چې زه اولي فزیکه چې خراب وم موته 21 زون پته نه ولګېدلې زه مو دغسې لوڅه پښه مې راکړله اکښه د پښې نه مې سر ګرده وه د ځیګر ته مې سر رسېدلې وه زه 21 ورځې په زون نه پیدل بیا چې کله د 21 ورځې ووتلې پانه بعد خالي دره معمولي په زون وپیدل بنده دا پته ولګېدله چې دا خو ته لکه چې خروب یې پوس یې میش کلیول وه مو نور هېڅوک نه وي مې کلیول وه شپې اتلس زره ریپیر بنده ولګولی په څه خورې خالي دره سیخ کړل چې اوس پښه وښته وای شه بیټوار شه په یوه څنګ وښتی شه په بل څنګ وښتی شه اوس معمولي یې دره ګزاره ته سیخ کړل کنیوالي د ځیګر سپوس سر په ګرچګه وه پښه مې مړه وې لوسینه مې مړه وي په څنګ نه شول وښتی تاسو خپل د کوم ځای یې اوریجنل میش پوس هزاروم یې هزاروم نه لشي مخته یې ګنګې خیلي او داسې چې میش وته کاسون دغه ګوړدګي څو مړه باندې دلته شه بچیون دي سورا دي او شجینات سورا دي ته خپل کوڅه دغه کوڅه په دغه کوڅه داسې چې درجن کوي دي وړکن کې مې دي او دوه مې زمون دي یوه مې شزادو انده کاسونی یو ځای او داسې چې د میش وته کاسون دغه بیمارۍ مړه کړلې بل ورور چې در پوتې دي هغه دا دوی دي دا دوه غوټاکې جنکۍ څه دي دا دوه غوټاکې جنکۍ دي او دا درې مو دي او بیا دا خو ته اوس په کاټ چې لکه اوس ته مثال د خوروک څوک باندې باس او مړی ښځینه خو نشي برته وتلی ته بیا د اوس مړی څوک وړي مثال اوس خو خامخا اوس دا ترځ یا مې دی دغه هر شاعر بنده کو دغه شعر بنده لګوي شپې اتلس زره ریپیر بنده ولګولی اوس که ترځ یا مې در خوا غوړي ښې همدغه هر بنده لګوي ډاکټرونه خو یایي اوس یایي ښه چې وینې صفایي که نوره پته نه لګي خپل بال بچ ته مثال تو خپل څه سوچ پکړی دی ته خفه یې نه یې خفه ورته خفه خو ډېر یې ځکه چې زه چګدی ټیټېدی نه شم د رضیو څوک یې رسوي او دی وړکن کې دي څوک مې شته نه اوس د تره ځای مې دی دغه که پې لګوي خو او غوړي خو وی دا جنکۍ چې خرڅوي په دا کې دی وګډوي مانه چې کیمه د جنګنډۍ ستر شي او دا خرڅ کی بدا شو بدای پیسې په دا کا دا بیا دا خوري دا بیا خوري او تو په بیماری باندې داسې جواته خرچه شته چې څوره په لاګي مثال څوره په ولګي داس پته نه لګي ډاکټر څه نه نه داس پته نه علاج کې چیرته د سرکوري هسپتال څخه ستر هسپتال په دا کې او سورج بس هسپتال ته توري او زه چې په ورځ کې 2 اوره موري ورځ کې 2 اوره مطلب د ګټلې بل څه نشته نه هیڅ نشته اوس هر بنده لګوي شپې اتلس زره ریپیر بنده ولګولی خو هغه چې خالي جنکۍ سترېږي بیا هغه خرڅوي پاکوي بیا ګوډوي. ګورنه کتن کې تو سیدا فریادیان ور بدل
داسې خبره ده د خپل نروتله چې مثال کې طور پر د پیسې کموي نه دی بل کس لګوي او موږ بله څه وسیله شته نه به دا بچي کوي چې ستره شي دا چې ودر شي کېدای شي دغه باندې څوک داسې پیسې ورکړي چې هغه شی وکړي دا قرضې پې لنډېږي ملګري دومره غټه خبره نه ده 1500 او 200 میاشتو په میاشت سایډ ته کېږي خبره نه ده داسې سره به ته جمع کړي او دا سړی د کور ته خوښوي بیا ورپاس شي دغه باندې چې یو خو خپله کور ولده هغه نه بعد د ورور ولور پاتې دي میشو خدای شته چې خپل واسه مطابق چې تنظیم سره کوشش نه وي او ورسره وکړي خپله منډه ترپه دا نه میډیا د میز نه څه نه پیسې وخوري دا د الله په رضا تر ولي خپل خرچې تر کړي دي خپل مو دا غونډ سیستم دی د ویډیو شارټ را شیر کوي د ځین سره او چې داسې کاسته ورسي خیر دی تونه پیسې نه په لږه د احساس وشته کنه چې د ویډیو چې بل کاسته ورسو کېدای شي بیا داسې وی چې سره صدقه بیا د تر رسوي دای نو موږ خپل نمبر پاتره تا وکي خپل به هند تر وري او پوروي موږ درته وشي السلام علیکم زه خپل د پارټي په بیس خدا خبره نه کوم خو زه چې څومره د ملګری یار دوستای او ا د کیمه پارټي نه تعلق لري دا سم مسپ نه چې هغه مثال پی ټی آی د پی میلند یا بل چې چا هوي سوق د سکاس وی چې هغه په دغه انټرېستډ وی چې یار زیدي سړی هیلپ کوم هغه د انصاف صحت کارت چې کیمنن سبو عمران خان جوړ کړی د نشته دی کاغه د هیلپ کړای شي او ویداوت اني پولیټیکل خبره چې پدې شي نو هغه ته مشته روشي د رفي سره دای کنټیکټ وکي یا دغه نمبر ورکړي پرسنلی میشه دی کاس چې د تروشي او د نمبر 8 کې د میټر شکر یاد کړئ 0321589522 د موبایل د خپل پرسنل ذاتی نمبر دی په دا باندې تاسو کنټیکټ سره کړای شي په اخر اجازه درنه غواړم د خدای په امان